بسم الله الرحمن الرحیم. ګران قدرمن کتونکو یو ځل بیا د تانه غالېګین اساس په درانه خدمت کې حاضر یو. نن پروګرام چې دی د اس ډي پی او باچا حضرت خان د تلو دی سا د ډپارټمنټ رولز دا دي چې څه خلک راځي د هغوی په اعزاز کې هم پروګرام کیږي او کم خلک چې ځي نو د هغوی په اعزاز کې هم پروګرام کیږي. یاد دی وي چې اس ډي پی او باچا حضرت خان 2 کاله او 2 ورځې دا ټینور چې د سب ډیویژن په ریکورډ د پاره د ډیر زیات چیلنجونه هم ول، ډیر زیات مشکلات هم ول، د ترهاګرو هم یو دورو، د دې سره د کرونا وایرس هم یو دورو، ورسره دلته کې جرایم هم سیواول. سب ډیویژن په ریکورډ چې د منشیاتو ګډ یادېدو دغه چیلنجونه د ټول په د په ټیبل پراته ول، د دې ټولو سره مقابله کول او بیا د پولیس د هغې دپاره منظم کول. بیا د دې چې زمونږ د سوات ګیټ وی چې دی هغه لانډا کې چیک پوسټ دی، ورسره د بونیر سره زمونږ ډسټریکټ لګېدلی دی، بیا د شموزو سره زمونږ د دیر چې دی نو روابط دی او د هغه ځای نه لینک روډ چې دی زمونږ سوات ته داخلیږي. دا ټول چیلنجونه چې ول د مخامخو د دې سره څنګه مقابله وکړه، دغه روکتام یې څنګه یقیني کو، بیا زمونږ سره په څنګ کې د علم غر چې دی په هغې کې هم مشکلاتو. دا ټول چیلنجونه د دې ټولو مشکلاتو باغه په خپل هم تاسو ته خبره کوي چې د دې مقابله څنګه وکړه، پولیس څنګه منظم کړو. نن د دوی ترانسپورت دی هغه کابل ته شوی دی، ډي اس پي صاحب به هم مخامخ راولو، خو زه مختصرا د ټریفیک انچارج شکیل خان ته د 1 منټ دعوت ورکوم چې هغه راشي او د ډي اس پي صاحب په حواله باندې خبرې وکړي. او دلته موجود ډي آر سی قومي جرګه د علاقې مشران او د پولیس نور ځوانان چې دي د هغوی دپاره دا د اعزاز خبره ده چې دومره یو تکړه افسر، دومره یو ایماندار افسر هغه زمونږ نه بدل شو او بل کم افسر چې را روان دی نو امیدونه د هغه نه دا دي چې د هغه په حواله هم دا یادېږي چې د خپلې وردۍ د خپل ډپارټمنټ دپاره بهترین انسان دی. شکیل خان د ټریفیک انچارج مختصرا یو څو دغه. بسم الله الرحمن الرحیم. د دې موقع او د دې وخت په مناسبت سره به زه یو خبره 2-3 وکم. نن زمونږ نه چې کم دا ډي اس پي صاحب روان دی باچا حضرت خان، ما خو سره یو کال پیریډ تیر کو، خو د چې کوم خوبۍ دي او کوم خصوصیات او د چې کوم قابلیت او کوم دغه دی نو هغې ته زه سلام کوم، ځکه چې د سپاهینه والا تر زما پورې د شهنشاه خان پورې د زاید شاه خان پورې دې ټولو خلکو سره چې کوم دی نو د په خپل لیول باندې هغه شان دغه ساتلی دی او د هغې نه هټ کر دا چې د عوامو سره د تعلق چې کوم دی نو دا زموږ د دې پولیس ته هم ډېر زیات بهترین او د ټولو نه غټه خوبي بیا درته زه دا بیان کم چې 2 کاله او 2 ورځې د دلته کې تېرې کړې، خو په دې 2 کاله او 2 ورځې کې د پولیس ته اونچ نیچ راځي که 10 کسان وایي چې دا باچا حضرت خان ښه سړی دی، 50 پوه چې دا دغه دي لکه دا دي هغه دي، خو په دې 2 کاله پیریډ کې ما چېرته د چا نه بار دا وانه ورېده چې یاره د باچا حضرت خان چې کوم دی نو لکه په دې کې دا خامي چې کوم دی نو دا پکې دغه دی نو دته په دې هغه باندې زه بیا هم سلام کوم. د ده نه ډېر څه ما زده کړل، ډېرې خبرې، ډېر داسې کم یو په ما کې چې هغه د ده نه ما زده کړل او انشاءالله دی زموږ له لرې تللی نه دی، په کابل کې دی، دی به زموږ رهنمایي کوي او د دې پورس لپاره د دغه شان سړي ضرورت دی. دې پورس ته زما په دغه باندې خو چې کم دی نو زه وایم چې زما 27 سال نوکري وشو، ما د ډېرو ښو خلکو سره نوکري کړې ده، خو لکه د سره چې کم دغه دی نو لکه ډېر ښه وخت مې ورسره تېر شو. ته ته زه سلام کوم. دا بل چې کم را روان دی نو انشاءالله هم ډېر ښه تکړه سړی دی، ښه تکړه زما افسر پاتې دی او ښه تکړه سړی دی. باچا حضرت خان ته زه سلام کوم او د زړه د کومې نه وته او د خپل ټریفیک د طرف نه وته هم زه دغه کوم که زموږ نه چېرته څه کمیابې شی راغلی نو د هغې زه معافي غواړم. ډېره مهرباني، شکریه. ډېره مننه. مختصرا ستاسو د ټولو په اجازه باندې که بل مشر هم څه خبرې کول غواړي خو چونکې ټایم مختصر دی نو سوراب باچا ته د مختصر 2 خبرو دعوت ورکوم او د هغې نه بعد به ډي اس پي صاحب ستاسو په درانه خدمت کې راحاضرم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب ڈی ایس پی صاحب، اسٹروگان صاحبان، تاناداران صاحبان او نور ټولو مشرانو، همزولو او کشرانو، السلام علیکم. نن زمونږ باچا حضرت خان 2 کاله دلته کې تېر کړل، د علاقې د معززو خلکو او د ټیک خلکو ملګرتیا یې کړې ده او هر وخت یې هغو ته هرکلی ویلی دی او لاسپانامه ورته ولاړ دی او ښه خدمت یې کړی دی. د پولیس د بیلټ یې ښه خیال ساتلی دی او زموږ په علاقه کې ښه امن دی. دغه چې کله دا افسران راغلي دي نو زمونږ په علاقه کې په د غر په سر کې هم خلکو سداسې کار نه شو کولی، دا ډلې پړه کې و چې یاره دوی سړي په د غر سر ته هم راخېږي. نو مونږ د ده د کارکردګۍ د ده د مشروالي د خلکو ته چې خلک کم په حالات ساتلی دی د دې مونږ ډېره شکریه ادا کوو او د ډي اس پي صاحب ډېر زیات شکریه ادا کوو چې زموږ د علاقې خلکو له ډېر عزت ورکړی او ډېر خدمت یې کړی دی. نو که څه غلطي شوي معافي غواړو. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.
همیشه به ډي اس پي صاحب دا خبره کوله چې یاره زه کله زما ټرانسفر وشي نو زه به په دې خبره ډېر مطمئن یم چې دا خبره به هیڅ کله نه کوم چې یاره زما نه دا غلطیانې شوې دي معذرت خوا یم. نو یقینا چې د ده کوم ټینیور و نو هغې ته مونږ ډېر په ښه نظر باندې ګورو او نن چې د پولیسو دا شمله اوچته ده او د کانسټیبلان یا د انچارجان ناست دي د دوی دا سرونه چوت دي نو دا هم یو افسر چې دی د هغه خپل کوالټي وي او دغه کوالټي د مینټین په دې ساتلې ده چې دی داسې په بیکاره ځایونو کې په نظر نه دی راغلی دی داسې د فضول خلکو سره په ناسته په نظر نه دی راغلی نو د دغې کورسۍ لاج ساتل چې ول نو هغه هم دا چې دی مینټین وساتل او بیا د شموزو ذکر به زو د شاهنشاه باچا نه شروع کوم چې شاهنشاه خان په دغه بارډر باندې ناست دی نو که د کرونا وایرس اکټیویټیز کې د کومه کارکردګي کړې بیا د لانډاکي که مونږ ووایو نو په لانډاکي باندې یو لوی کریډټ چې دی هغه مشرانو ته تللی دی او بیا د کړاکړ چې کوم دغه و نو په هغې باندې هم یو ښه فیګر مخې ته راغلی دغه رنګې ټریفک چې دی د هغې مسایلو ډي اس پي بار چې دی د شکیل خان د هغوی د سټاف سره په دې حواله زور راوړی چې دلته کې کم ټورست راځي نو د هغوی پروټوکول چې دی هغه به تاسو یقیني کوئ او کم چې د قانون ماتېدو کوشش کوي نو بالکل هغه ته چې دی پرچه به ورکوئ خو دلته چې کم ټورست راغلی دی نو هغه د بریکوټ په لاره باندې ډېر مطمئن تیر شوي دي او په دې خبره هم هغه ډېر مطمئن و که د شپې ګاډی راغلی په 2 بجې نو هغه په ټیر ورته خراب شوی دی نو فهیم خان د بریکوټ چوکۍ انچارج ورته سره د خپل سټاپه په نګرانۍ کې ډېر مضبوط ولاړو دا زنګ دپاره د خوشحالۍ خبره ده د ایس ایچ او غالېږي به زه دا ذکر وکړم چې دوی کله راغلي دي نو ماحول خو ورته ډېر پاک و خو یوه خبره دا ده چې د ډي اس پي صاحب د تلو سره کم خلک چې په ګردو نوا کې په دې تاک ناست و چې موږ به بریکوټ کې جرمونه وکړو نو تاسو ته به اوس نوره ذمواري هم سیوا کېږي ولې چې دا خاوره زموږ ده دا دهلیز زموږ دی دلته زموږ بچي چې دی ژوند تیری نو موږ به ستاسو نه دا ډېر امید ساتو چې تاسو به زموږ خاوره مینټین ساتئ زه ستاسو په هرکلي کې د لاسونو په پړقا کې ستاسو په درون استقبال کې د دې سرکل نه تبدیل شوی ډي اس پي باچا حضرت خان چې د کابل انچارج دی هغه ستاسو په درون استقبال کې راغواړم باچا حضرت خان بسم الله الرحمن الرحیم زما سره ناست ملګرو ځوانانو او سهیل باچا ستا د خلوصو ما خو تاسو پرون وی چېرې سمپل پروګرام به وکړو بس خو بیا هم ستا هغه اخلاصو بنیادي خبرداره چې زمونږ وطن داسې دی او زمونږ خلک پوهه داسې ده چې زه دا خبره همیشه کوم چې سپی د چا نه تپوس کوي نو دا تپوس د سپی اتارټي ده خو هغه عام سړی دغه اتارټي هلته چیلنج کوي او هلته ورته عدالت لګوي نو زمونږ یو سپی چې دی هغه په ورځ کې تقریبا چې ډېر هم کم نو په زرونو کسان چې دی هغه پیس کوي خو د بده مرغه دغه یو کس زمونږ چې کوم سپی دی هغه نه پیس کوي پښتو کې یو متل دی چې دشمني دې شته نو وایي نه د خیره سره زما دشمني نشته خو که موږ تاسو وګورو نو زما د سپی چې یا ما چې ټوپک اخیستی نو زه ستا دپاره ما ستا د مال او د جایداد د تحفظ دپاره د ټوپک په شا ګرځوم ټیک ته تنخواه اخلم خو د تنخواه سره سره زما په کلي کې زه ټوپک نه ګرځوم او دلته زه ټوپک ګرځوم ته پوه شه که نه چې دی سړی زما دپاره ګرځي نو بیا به زه ټوپک ګرځوم ته یې مه ګرځوه سهیل باچا خبره وکړه چې د علاقې په مناسبت سره د جرایمو په حواله سره د سوبارډینیټ په حواله سره ذمهداري پیژندل د ټولو نه ګران کار دی ذمہداری د کلی کې موږ د امام قدر ولې کوو امام قدر په دې وجه خلک کوي چې د امام 15 وخته مونځ کوي او کردار یې داسې چې کوشش کوي چې زما کردار چې دی هغه زما مقتدیانو ته بد راښکاره نه شي نو خوا باندې به موږ د مور او پلار دونه قدر نه کوو لکه څونه چې هم د کلي د امام قدر کوو ځکه چې هغه زمونږ مقتدیان وو اوس دور کې لږ شانته کې تبدیلي راله د مولوي صاحب هم څوک دونه خیال نه ساتي او هر سړی د خپلې مرضۍ خاوند شوی دا خپل مرضی ډیره ښه ده دا ازادي ډیره ښه ده خو د دې مرضۍ شاته د بل حق وخل چې دي که نه د دې اجازت نشته زمونږ کار دا دی د پولیسو امر بالمعروف و نهی عن المنکر دی ځوانانو ما خو ستاسو سره وخت دلته تېر کړو نوکري مو کړه د ژوند څه اعتبار نشته خو دا یو خبره ته کومه خلکو سره خبره پرسنل کېږئ ما بلکې خلکو ته د هغه ګناه ښیي د هغه کمزوري ښیي چې ستا دا جرم دی او زما دا ډیوټي ده زه پې تنخواه لمه نو په دې وجه زما او ستا منځ کې چې کوم اوس د لاس اچولو خبر رااله یا ستا د ازادۍ د محدود کولو خبر رااله د هغې شاته زما اختیار دی او ستا جرم دی سهیل باچا تاسو خبره د کرونا وکړه او تاسو د نورو
بریکوټ ګیټ وی دا او دا ګیټ وی چې دا په دې باندې هر قسم تګ راتګ دی مریض هم په دې لارې ځي او روغ هم په دې لارې ځي او ټورسټ هم په دې لارې ځي او ټیرریسټ هم په دې لارې ځي او کار لیفټر هم په دې لارې ځي او ډرګ پیډلر هم په دې لارې ځي همیشه دپاره چې ډاکټر کله اپریشن کوي د روغ ځای نه شروع کوي نو په معاشره کې چې کله مونږ د جرم شاته کتونه جرم ګورو نو مونږ ته به پکې په روغ خلکو باندې لاس اچولي او دغه ځای کې به خلک مونږ سره تعاون کوي دا روغ سړی ځان مونږ ته نه ناروغه کوي بیا به نظام ډېر ټکي بدقسمتي دا ده چې مونږ کله ناروغه سړی نیولی دی نو دغه روغ سړي سره ځان ناروغه کړی دی او دې ته مخکې را رواني زه خو دا خبره کوم چې د مظلوم ملګرتیا وکړه علاقه کې قتل شوی دی د قاتل شاته مه راځه د مقتول سره کېنه او د هغه سره همدردي وکړه او مونږ ته شواهد راکړه او مونږ سره امداد وکړه څه داسې کیسونه راغلي دي چې خلکو په هغې کې مونږ ته د دروغو نه کار اخیستی دی او په هغې کې خدای پاک بیا موږ له کامیابي راکړې ده یاد ساتئ چې دا کم سړی مړ دی د په موږ باندې ډېر لوی حق دی دی به زموږ نه تپوس کوي چې تا تنخواه اخیسته ستا ډیوټي وه تا دلته څه کول چې زما په سر باندې تا سودابازي کوله نو الله دې زموږ حامي و ناصر شي ډیوټي ده کله دلته کله هلته زه خو یقینا دا یو خبره کوم بیا دا خبره ریپیټ کوم او برملا یم چې چا نه معافي نه غواړم هغه زما سوبارډینیټ دي او هغه د علاقې خلک دی او که د چا صحیح نو د میډیا باندې ما خبره وکړه چې په ریاکارۍ کې راځي ریاکاري نه خبره نه کوم ما ته خو داسې څخه ګلټي ځان نه محسوس کېږي که نه دا یې وجه دا ده چې ما خپله ډیوټي پیژنده او خپلې ډیوټۍ سره مې ډېر زیات شوق ډېر پخه او ژوند دی د عهدې اعتبار نشته د ژوند اعتبار نشته خو به هر حال د کردار اعتبار شته زما خواهش دا دی چې زمونږ د وردۍ کې دننه د کردار سره ژوند تېر کړو او که زما یو انفرادي فعل دی شي هغه به زما انفرادیت وي خو په محکمې په دننه کې پاتې کېدو کې به کمپرومایز نه کوو د خدای رضا چې دا هغه ډېره مقدم ده او چې کله خدای راضي شي بیا ټولې مسلې حل شي الله دې زمونږ او ستاسو ټول نه راضي شي یو ځل ستاسو بیا ډېره مننه او دا نوکري ده موږ دلته ژوند تېر کو تاسو سره هم تېر کو او د دې مقصد دا نه دی چې موږ لاړو بس خبره ختم شوه راځو به یو بل سره به کینو پاسو خاص کر زما ټیم ته چې ما سره کوم ټیم کار کړی دی کاغه شهنشاه خان دی کاغه اختر ایوب خان زه یقینا د دې دواړو زاهد خان هم راغلی دی زما د چوکو سره کوم انچارجان چې سی پیز باندې چې کوم افسران اهلکارانو د هغې ټولو زه مشکور یم او ټیک ته ما به دوی پوه کړي خو دا چې هغه به د دوی د فایدې خبره وه باقي پاتې شوه د پبلک خبره پبلک ته زما دغه یو ریکویسټ دی پولیس تا لپاره ولاړ دی دی مضبوط کا ته به مضبوط یې که دا پولیس ته کمزوری کو ته به کمزوری لہذا زه به حیثیت یو شهري د پبلک نه دا فیل کوم چې پولیس مضبوط کا خپل کردار مضبوط کا خوشاله به الله تل خوشاله را مهرباني ډي اس پي صاحب بدن سره لږ ودرېږي د ده په اعزاز کې چې دی نو سګولونه به د غاړې ته دغه کېږي نو زه د ټول نه مخکې ایس ایچ او زاهد شاه خان ته خواست کوم چې هغه کم صادر چې دی هغه به ډي اس پي باچا حضرت خان په غاړه کې اچوي ورسره په کول دی او دا روایات دي چې زمونږ دلته د غالیګي نه کانسټیبل هم بدلیږي نو د هغه په اعزاز کې هم دغه شانتي پروتوکول وي او بیا چونکې ډي اس پي صاحب دلته یو ډېر ښه ټینې ورتېر کړی دی نو زه د ټریفک انچارج ته یم چې کم ګفټ دی هغه ورکړي او کم پکچرز کم ملګري وباسي نو چې هغه دا پکچر چې دی دا هم والي او په خپل موبایل کې راولي ورسره ایس ایچ او صاحب هار چې دی کم هغه ډي اس پي صاحب ته واچوي کیمرې ته پکې لږ لږ ګورئ مکرم خان ورسره ایس ایچ او صاحب ورسره د انویسټیګیشن ایس ایچ او صاحب شهنشاه خان د شموزو انچارج داور خان چې د اډیشنل ایس ایچ او غالیګي ورسره فهیم خان د بریکوټ انچارج فهیم لږ اخوا وګورئ ورسره سوراب باچا غلام د منشیات و روکتام کې اولین کردار د غلام د ویلډن غلام د بهترین کارکردګي ده ورسره زمونږ مرزا صاحب د دې خلوص نه دا پته لګي زمونږ په سکرین چې کم مینوال دا وخت ډي اس پي صاحب اکثر په خلیج او په پوره دنیا کې دغه ډېر زیات میلاویږي د پروګرامونه اکثر هایزي ډي اس پي صاحب په دې وخت کې د مینوال د بهر دنیا د خلیج د هغوی چونکې دلته بچي سبق وایي د هغوی دلته کې کور والی هغوی بهري نو په دې مطمئن او ځکه تا زیات خوښوي چې یاره زمونږ هغه بچي صاحب دي هغوی دې په سکرین یې نیسوی هغوی
ګوره زه خپله باندې څه بار مې وخت تېر کړی دی مسافري مې کړې ده مسافري ډېر ګران شی دی او شاعرانو د حسن او د دغه نه پس شاعرۍ کې مسافري ډېره ستایلې ده زما میسج صرف دا دی چې د هر شي خپل خپل وختي بچي پلار یو نیکه نیکي زما د بار خلکو ته دا ریکوست ده چې په خپلو بچو باندې د هغې سره مینه کوئ خو د هغې په کردار باندې چې دی نو نظر ساتئ او هغې له ډېر زیاته د مالیاتي یعنی د پیسو ډېره ازادي مه ورکوئ چې په هغې باندې هغې د دې وخت د خپلې ناپوهتیا نه غلطه پیدا وانه دي او د سبا خراب شعري جوړ نه شي او ستاسو هلې ځلې د هغې دپاره خو په لږ لاس پې ساتئ او د هغې لږه نګراني کوئ ډېر په هغه مینه چې ده هغه د حده پورې پکار ده داسې نه چې هغې بې اختیاره شي او بیا هغې د هغې اختیار داسې حد ته ورسي چې تاسو هم کړېږئ او هغې هم کړېږي نو زما ته دا میسج دی چې ټیک ته د دې وخت د میډیا دا چې کم تاسو له ښې موبایل او یا ښه څیزونه دا ټیک دي دا د هغې حق دی خو لږ د خپل حدودو مطابق او د خپل علاقې د اختیار مطابق کار کوئ د هغې نه خوا کېږئ مه چې بیا د مسلې سپي صاحب یو تپوس نه کومه دی لکه پولیس ډپارټمنټ او بیا د هیلث سره دي څنګه داسې دغه کرونا وایرس کې به اکثر میسیجونه ورکړل خلکو پې عمل وکړو بیا بین الاقوامي تاسو ریپورټ شو چیف منسټر د هغې په کردار باندې چې د ایوارډ درکو نو دا ډاکټري او پولیسي دي چرته کې ټچ کړو باچا خبره داسې ده پولیس افسر به هر انګل باندې پوهېږي او د پولیس افسر به ټول غټه خوبي دی چې به د هر مکتبه فکر د هغه هر څه نه واقف وي کرونا کې زموږ واقعي ذمهداري ډېره زیاته وه د سوات 24 لاک آبادي را د دوی رښتې دي ښکته ناسته پاسته را بیا ټورسټ سپاټس دلته ډېر دي خو زه د ټولو خلکو مشکور یم پای کې ډېر ښه افسران هم راغلي موږ واپس کړي دي او هغوی زموږ د دې خبرې علاج ساتلی دی او دا خبره د هغوی د صحت په صحت باندې کمپرومایز نه دی پکار لہذا ما هم دغه خبرې باندې سوچ دی چې موږ د هغوی د صحت خیال ساتلی دی او هغوی زموږ د دغې خبرې ډېر قدر کړی دی نو دا یو وبا وه او په وبا کې چې کوم کار کولو هغه موږ کړی دی د خپل وس مطابق خو یوازې په موږ نه کې د خلکو موږ سره تعاون کړی دی د هغوی موږ ډېر شکریه کور مو آباد جي بالکل د چې پروګرام شوی دی او موږ به بیا ښه شعر ووایو جي ورګي چې دغه من لرګو دي آشنا د خپل بد د څه صفت بیان کوم او ګوړه کده هرې ډډي وڅ کی خوا کوي ډیره مننه بالکل جی دا غالېږي روایت دلته کې د ډي آر سي مشران د قومي جرګې پولیس ډپارټمنټ او ورسره د انویسټیګیشن ټیم ورسره د کانسټیبلان ورسره د دې چوکو انچارجان ټول موجود او د ډي اس پي صاحب په اعزاز کې دا پروګرام چې دا زموږ په سکرین تاسو باندې وکتو دې مقصد هم دا چې د غالېږي روایت چې دی همیشه برقرار وي او که دلته کې څوک نوی افسر راځي هم د هغه په اعزاز کې دا پروګرام کیږي او که کم بدلیږي هم د هغوی په اعزاز کې دا پروګرام کیږي کور مو آباد رنګ جهان مننه مهرباني